یو سړی په مسجد کې د اعتکاف ته ناست دی او دته احتلام وشو دی راپورته شو نو دی په لویه بېودسۍ کې دی نو دته مسجد کې ګرځېدل دا خو پکار نه دي په لویه بېودسۍ کې په مسجد کې ګرځېدل ګناه کبیره ده نو دی به څه کوي دی چې څنګه راپورته شو نو دی به تیمم ووهي او هغې نه بعد به بیا د غسل دپاره انتظامات برابروي تاسو یاد شي مخکې به خلک اعتکاف ته کېناسته نو هغوی به ځان سره کچا خښته وغیره یا یو لوټه به یې ایښودې وه یو غټه تیږه نو چې راپورته شو بس په هغې باندې به که عذر به پېښ شوی نو څه به یې وکړه په هغې باندې به تیمم ووهلو او د هغې نه بعد به بیا انتظامات شروع کړل اوس که دغه څیز هم نه و نو بیا په دیوال باندې او یا د مسجد چې کم صحن دی په هغې باندې د تیمم ووهي او بیا د غسل دپاره انتظامات برابر کړي نو دې خبرې ته به تاسو سوچ کوئ ډېر خلک بې غورئ او دې خبرو ته فکر او سوچ نه کوي نو دا پکې یو احتیاطي خبره شوه نو د دې څیز به خیال ساتئ